أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ستاسو د ځوانو چینلو ډېر زیات مشکوري مشکورګزار یم چې تاسو راغلي او تاسو موږ ته وخت راکړو او زموږ عزت راکړو او د دې متدان نه کوم دې واقعې په هغې مې ورته ویلي په ویډیوګانو مې ورته ویلي چې کوم سمارټ لاکډاون روان دی او دې په حوالې د تاسو زموږ خیالات معلومات اصل خبره څه ده چې زموږ په تېر شوي میاشت کې زموږ دې دوه یورین کنټرول نه ډېر زیات مریضان چې کوم دي هغه هسپتالونو ته تللي هغې به یو ګورمنټ به یو فیصله وکړه چې یاره کم سے کم په دې علاقو کې سمارټ لاکډاون ولګو چې دا خلک چې کوم دي دا د بازار نه کم شي او په دې هسپتالونو په هغه باندې ګرځول کم شي نو په دغه وجه باندې زموږ په یورین کونسل کې خاص کر د مسجد آباد شو میل روډ شو میل روډ ته بیا زموږ نسته روډ چې کوم دی په دې باندې مکمل لاکډاون لګېدلی دی او حکومت هم ښه تعاون کوي خلک هم تعاون کوي دا کې روان دی وکړي خو دا دی چې د خلکو مجبوري دي کوم ډېر خلک غریب خلک دي هغې د مزدورۍ له جو چې بچې ده نو هغه هغې د وجې لکه مشکلات دي دویم دا دی چې غټ کریانه سټور چې کوم دی هغه په سیکنډ ډے باندې بیا مازدیګر نه پس کولو او نور عام دکانونه چې کوم دی هغه هر قسم سټور دی هغه فلحال بند دی خو د حکومت سره خلک دې باندې تعاون کوي خبر داسې ده چې دا ظرف که وګورئ دا زمونږ د سوشل ویلفیر رجسټر کوم ارګنایزیشن دي هغه ارګنایزیشن چې کوم دی هغې یو خپل بس مطابق لګیا دي په مردان کې په مختلفو یونیورسټیو کې خپل خدمات سره انجام کوي خو په دې کې بیا زمونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه زمونږ عبدالرشید صاحب چې کوم زمونږ یو سوشل ویلفیر دی ورسره زمونږ چې دې وخت کې د پی ټي آی د طرف نه زمونږ تاج د حنیف صاحب چې کوم دا مدیریه صاحب ده دا د هغې د یو ستړې ده هغه زموږ د مردان عوامو لپاره سکول غواړي نو هغې بیا د زموږ د تنظیمونو چې کېناستل چې یاره موږ یو داسې ټول سروې پکار ده چې په هغې سروې په بنا باندې موږ چاته کینو راځي خلکو له موږ یو څه داسې امدادي پیکیج وچلو داسې یو پروګرام وچلو چې دا خلک چې کوم دي دا په خپلو پښو ودرېږي او دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی د خپل بچو لپاره یو صاحبان جوړ شي نو هغې لپاره بیا موږ یو خود د فرض پروګرام یو فارم ډیزاین کړو چې په هغې کې زموږ 3 قسمه خلک وو په هغې کې زموږ کونډې رنډې زنانه وې په هغې کې زموږ معذوره وو په هغې کې زموږ ټرانسجنډر وو په هغې کې زموږ چې کوم دي د عام غریب خلک د غریبه زنانه چې هغې له یو سکل ورسره شته او هغه دې وخت خپله د مالي وسایل چې کوم دي د هغې نه کمزورې ده او هغې له موږ یو داسې پیکیج یو داسې پروګرام کړ چې هغې له په کور کې موږ د روزګار سیستم روان کړو او هغه د خپلو بچو لپاره یو صاحبان جوړ کړي او هغه د خلکو د خیر غوښتلو نه بچ نو په دغې دا کې زموږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ډېر شکرګزار یو او ورسره زموږ چې کومه مشره بیبي ده یا خور ده هغه ساجده حنیف صاحب زموږ چې کوم MBA صاحب ده او هغې ډېر زیات شکرګزار یو چې دا ټول د هغې د ټولو د هغې یو محنت دی یو دغه دی چې هغه زموږ ټول د مردان مختلف ارګنایزیشن راغوښ شو او په مردان په 75 یونیورسټیو کې هغې دې وخت کې 44-45 یونیورسټیو کې دا سروې وکړه او هغه تقریبا 17-18 یوه فارمونه هغه رالل په هغې کې اوس بیا موږ یو کمیټي جوړه کړه او کمیټۍ کې چې کوم دی زموږ زما په سرمایه کې زموږ په سرمایه کې هغې کې دال فلا ویلفیر ارګنایزیشن دوسری پتی سره په کمیټې کې شامل دي د لیبر ایجوکیشن ارګنایزیشن د اصل اساس په سره شامل دي د وجاره سحر ارګنایزیشن محترمه نسیم اختر صاحب هم سره شامل ده نو موږ یې څلور کسانو موږ کېناستو هغه فارمونه موږ په ترتیب کېښودل او اوس چې کوم دي اوس دا دی موږ په DSL کې د هغې لپاره یو فارمیټ وکړی دی او هغه موږ لګوي په هغې کې موږ هغه دا ټول فارمونه خېجو نو هغې کې به د کومه زنانه کونډه ده یا کومه زنانه یا کوم نارینه معذوره دی یا د کومې نارینه یا د زنانه کوم ضرورت دی که هغه دوکان غواړي که هغه دفتر غواړي که هغه شاپ غواړي چې څه غواړي د هغې مطابق هغه موږ خانې جوړې کړي دي نو دا به موږ چې تیار کړو نو موږ ته به یو تفصیلي د مردان ډیټا راشي چې دا نه خلک کورونه دا نه خلک روزګار غواړي دا نه خلک چې کوم دي هغه دفتر غواړي دا نه خلک چې کوم دي هغه مالي امداد غواړي دا نه خلک که نه لیوډ غواړي نو هغه به موږ ته یو اسانه ډیټا راکړي نو هغه کې بیا موږ چاته کېږو بیا چاته ورکوو نو هغې ته پته ولګي
دې فارمیټ کې موږ د هغې بندلو د هغه د خاوند یا د پلار ورسره د هغې سرټیفیکټ نمبر ورسره د هغې د موبایل نمبر او ورسره یونین کونسل او چې د هغې کوم ضرورت دی هغه خانه کې بیا موږ هغې ته ټیک مارک کړی دی نو دا یو ډېر ښه بهترین سیستم روان کړی دی موږ د دغې تنظیمونو کې چا پکې ستړې کړې ده چې دې وختي د صادق فاؤنډیشن ارګنایزیشن چې کوم دی موږ ته آفر راکړو خیر دا پارګونه تاسو باندې سیوا دي تاسو کسان کم دي تاسو وسایل کم دي نو موږ تاسو یو کوډ موږ درکو هغه بدل کې تاسو دا پارګونه او تاسو په دې پارګونو کې یو امداد وکړي دغه وکړي چې دا پارګونه په ټیم باندې هغه ته وخیږي د لپټاپ ته وخیږي یا کنه فارمیټ ته وخیږي چې موږ فول کوو په دې باندې زموږ میډم چې کوم دا سایز عارف صاحب او زموږ یوسف ربیع صاحب ډپارټمنټ کې کوم دی خاص کر زموږ رشید صاحب او افتخار علي ډګر صاحب چې کوم ځای مشهور ځای په دې کې او پوښتنه کوي او موږ مکمل سپورټ کوو